محترمو ما یو حدیث شریف ویلو دا روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه او روایت امام مسلم کړی دی مرفوع حدیث دی برابر حدیث دی او امام مسلم رحمه الله چې په خپل کتاب کې کوم حدیث راوړي بس په دې کې خبرې نه دی پکار اول امام بخاری دیم امام مسلم دا حدیث شریف دی روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه ورسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رغم انفه رغم انفه رغم انفه درې ځله د تاکید د پاره درې ځله خبره دی د پاره چې په ځل کې صحابه وکینی پوزه دی په ګرد باندې ناول شي کنایه د سنا مطلب دا شو چې ذلیل دي شي رسوا دي شي درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابو ته تاسو ک من یا رسول الله دا څوک د ذلیل او رسوا شي د الله رسول تاسو ولې دي سړی ته خیر وکړي دا څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا هغه څوک دی دا ذلیلا دا بیکاره سړی ادرک والدیه من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او كلاهما هغه څوک ذلیل دی چې مور او پلار د په ژوند باندې یا صرف مور یا صرف پلار یا دواړه بوډاوالي ته ورسیږي او دا ورته ژوند دی او برابر دی ثم لم يدخل الجنه ځان په جنت ته داخل نکي دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیری ورته کوم خدای دې ذلیل کی خدای دې پوزه په خاور ناول کی ظاهری معنی دا د رغم انفو پوزه دې خړ شي نو چې چا پوزه په خاور باندې ناول یا بیکار ښکاری کنه ذلیل ښکاری کنه بد ښکاری کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذلیل دي شي رسوا دي شي څوک هغه سړی چې مور او پلار د په ژوند بوډاوالي ته سره ورسېدل او د ځان جنت ته داخل نه ک و سوچ کوا زموږ ستا مور او پلار چې بوډاوالي ته ورسېدل بس دا جنت دی او ځان په جنت ته داخل کو ځان په جنت ته ورسوا یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی د الله رسوله جهاد ته ځم د څه دپاره ځي د دې دپاره چې جنت ته داخل شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لاړ شه ان الجنة تحت اقدام امک جنت ستا د مور د قدمونو لاندې دی زموږ ستا په کورونو کې جنت دی مور څه شی دی مور او پلار څه دي جنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا د هغې په خپو کې ځان ذلیله کا د هغې خدمت کې ځان ذلیله کا دقلته جنت دی د مور او پلار په خپو کې عزت یې وکړه اکرام یې وکړه نن سبا محترمو د ټولو نه ذلیله مخلوق موتا ته څوک دی مور او پلار اسلام ځان له دا نه وایي کافران هم وایي کافران هم دا وایي چې د مور حق پکار دی د مور عزت پکار دی محترمو غالبا هیلټن ورته وایي یو کافر دی د کافرانو خیر سړی تیر شوی هغه وایي مور د اسمان د خوانه چې عظیمه تحفه انسانانو ته راغلي څه شی دی او ستا مور ده څه شی دی ستا مور د اسمان نه چې الله څومره مهرباني را لېږلي په دې کې عظیمه مهرباني ده الله وایي څه ده دا ستا مور ده او شکسپیر څه وایي غټو خیر کافر تیر شوی هغه وایي مور د مور غیږ ډیره خوږه ده ډیره عزتمنده ده او ډیر خوند کوي وایي اگر که زه بوډاوالي ته ولې ونه رسېږم خو د مور غیږ زما د پاره د خوند نه ډک ځای دی د خوند نه ډکه علاقه دا څه شی دی دا د مور غیږ دی د چا د پاره د هغه سړي د پاره ګیرې ولې نه راغلي سپین ګیره شوی ولې نه دا کافر و او علمگیر بادشاہ ویل وای زما کور زما د مور نه علاوه هندوستان عظیم بادشاہ دی فتاوا علمگیریم د په مشرق کې لیکل شوی ده فتاوا هندیم ورته وای زما کور زما د مور نه علاوه دا کندر دی کندر د اکثره خلکو په گاډو باندې لیکلي کنه home is not home without mom وای د مور نه علاوه کور دا کور نه دی او موږ څه ویو home is not home without wife د ښځې نه علاوه د بیبي نه علاوه کور نه دی دا چېرې که نه نه د مور نه علاوه کور نه دی یا لکه د مور دعا واخله یاد ساته دا خبره ځان سره یاد ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مور او پلار درته دعاګانې وکړلې په دې دنیا کې به تا ته د هغې صله خامخا میلاویږي او که مور او پلار درته خیري وکړي نو د هغې
هغه بدی به په دې دنیا کې تا ته ملاویږي. د مور او پلار د خیرونه ځان ساته. خو مور او پلار ته سوال کوم الله د پاره بچو ته خیری مکه وای، ځکه د مور خیره د بچی په حق کې قبليږي، د پلار خیره د بچی په حق کې خامخا قبليږي. د مور دعاګانې واخلئ.